من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدنی صورت ہے، نزول کے 92 نمبر دے اور صورت مصحفی ترتیب کی سرورم نمبر نازل شوی مخکې د صورت زلزال نه وروسته صورت ممتحنین دی. ربط د دې صورت د صورت آل عمران سره هغه دا دی چې په فاتحه کې د دې ډلې ذکر وي. د مخکې دوو صورتونو کې د مریضانو، مغضوب علیهم او د ظالمو علاج شو. اوس دلته په صورت النساء کې د منعم علیهم د مسلمانانو او مؤمنانو د انعام یافته خلقو د هغوی اصلاح کوي، د هغوی معاشره سموي. د هغوی دپاره به چې کوم دی نو هغه احکامات بیانېږي. مخکې صورتونو کې د ایمان اصلاح او د هغې اصولو چې عقیده سمه کړه. اوس دلته د ژوند لپاره د امن اصول ذکر کوي، د معاشرې د سمولو لپاره قوانین ذکر کوي. د اول صورت ارشاد الامور المصلحه المنتظمه للجهاد، هغه امور هغه بیانې چې هغې باندې معاشره سمیږي، انتظام پکې منتظمین، انتظام امور چې د معاشره په سمیږي، همدارنګه چې کوم دی نو معاشره کې امن او امان پایسته راځي. خلاصه او تفصیل د صورت درې حصې دي. اوله حصه تر آیت نمبر 98 پورې ده. په دې کې 14 احکامات ذکر کېږي دپاره د اصلاح د رعیت، د عوامو د اصلاح لپاره چې په هغې کې د حاکم ضرورت نه راځي. عوام یې په خپله چې کوم دی په خپله معاشره کې لاګو کولی شي او په هغې عمل کولی شي. دویمه حصه هغه بیا د آیت نمبر 58 د 134 پورې، او په هغې کې د ملک د اصلاح د غټې معاشرې وفاقي طور د ټول ملک د اصلاح لپاره چې حاکم جاري کوي، د هغې د اصلاح لپاره 8 قوانین، نه قوانین دي نه هم قانون، د ټولو قوانینو خلاصه عورت د شرک فی التصرف. درېیمه حصه د آیت نمبر 134 نه تر اخره پورې، هغې کې رټنه زورنه دوی فرقو ته ده، مسلمانان دي، یهود دي، او دارنګه چې کوم دی مشرکان. امتیازات د دې صورت چې هغه کومې خبرې دي چې دې صورت کې شته، نورو صورتونو کې نشته. یو په هغې کې 14 احکام د اصلاح د معاشرې دا په نورو صورتونو کې نشته، نورو صورتونو کې داسې نشته صرف دلته. دویم 9 احکام د ملک د اصلاح لپاره ځم چې دلته دي، نورو صورتونو کې نشته. رد د شرک فی الحکم بالقانون، چې الله رب العزت د حکم چې کوم صفت دی د الله، چې د الله قانون به هغه به چې کوم دی نو هغه به فیصله کوونکی په ملک کې، په هغې کې د شرک رد، چې په دې کې به د الله سره شریک بل نظام، بل قانون، بل حاکم نه درلود. اوله کې انسانیت، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم، اشاره د دې ته چې انسانیت برحال چې پاتې کېږي نو دا په دین اسلام د دې پر قوانینو باندې پاتې کېږي چې انسان په دې باندې عمل کوي، نو انسان به انسانیت وي، او که دلته دې نه واخلو نو انسانیت به پکې ختم وشي. ځکه د دې ټول قوانین هغه د انسانیت سره او د فطرت سره موافق دي. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو یریږئ د خپل رب نه، الذي هغه ذات نه خلقکم چې تاسو پیدا کړي یې من نفس واحده، د یو نفس نه، هغه آدم علیه السلام دی. وخلق منها، او پیدا کړی و د هغه نه زوجها، بیبي د هغه بیبي حوا و، د هغه د ګسې په خدای نه یا چې کوم دی د هغه د جنس یې پیدا کړی و. وبث منهما، خواره کړی د دې دواړو نه رجالا کثیرا، سړي ډېرو. د دې نه چې کوم دی نو د دې دواړو د نسل هغه چې کوم دی نو سړي هم ډېر زیات الله پیدا کړو، دارنګې ښځې هم.
که بس خواره کړي دي د دواړو د نسل نه په ځمکه کې رجالا کثیره سړي ډېر ونساء او ښځې کثیرا د سړو سره کثیرا نومې د ښځو سره یو نوم ځکه د ښځو کثرت ځکه پته نه لګي چې کوم د کثرت ځایونه دي نو هلته ښځو ته تللو ته اجازت نشته لکه بازار شو جومات شو جنازګاه شوه دارنګې عیدګاه شوه هلته سړو ته اجازت دی د ټولو زنانو ته نشته نو د زنانو د کثرت پته نه لګي ځکه په کورونو کې په پرده کې بند دي د دې وجې نه د رجالا سره کثیر او نساء سره نه واتقوا الله الذي ویریږئ د الله ذات نه تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ په نوم باندې والارحام او دارنګې چې کوم دی د رشتو په نوم باندې د الله نه چې کوم دی سوال کوئ په وسیله کې ورته رشتې مخې ته کوئ یا والارحام د واتقوا الله لاندې داخل دی چې واتقوا قطع الارحام ویریږئ د صله رحمۍ د قطع کولو د پرې کولو نه د رشته دارۍ د پرې کولو نه ان الله یقینا الله رب العزت کان دی علیکم پتاسو باندې رقیبا نگهبان الله پتاسو نگهبان دې تاسو عملونه ني او اتل یتام او کې یتیمانو ته مالونه دي اولنې قانون دا اولنې حصہ در په دې کې او شوړ احکامات اولنې قانون چې را معاشره وړه معاشره عوام معاشره او پولیس سمېږي ایوات یتام او کې یتیمانو لا مالونه دي یتیم داغه د مال حفاظت کوي هغه چې کوم دی بیوقوف لري وټو کې نه نابالغ لري او دانګې د مال په خرچه کولو دای په حفاظت نه پوهیږي داغه د مال چې کوم دی حفاظت پتا سو فرض دی واتو الیتاما ورکه یتیمانو ته مالونه دوی ولا تتبدل الخبيث کله بالغ شو خرچ کولو پوه بیا وته مال حواله کړه ولا تتبدل الخبيث مبدلوي پلیت مال له بیت وی به پاک مال سره ګډوډوي ما مطلب چې داغه حلال مال له حلال مال دی نو تخپل حلال خورا اسینه چې داغه ول خپل مال سره کې خپل مال په خراب کې چې دواړه خوري ګناګاری کوي ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ومغرى مالونه دې خپل مال سره انه كان یقینا زکا انه یقینا دا چې دا کار چې نو کان حروبن کبیره دا د ګناه لویا د یتیم مال خوراک دا چې کوم دی نو لوی ګناه ده وان خفتم الله تفسدوا في اليتامى چې تاسو یریږئ چې انصاف ونه کوي ملتانو مبارک د یتیمانو کې چې تاسو یریږئ چې د یتیمانو مبارک به تاسو انصاف ونه کړی شي یتیمه معصومه ده جنې رستا په کور کې او ستانه چې کوم دی د حفاظت نه کیږي فن کې هون پنیکا سره ورکړي بل چاله پنیکا سره ورکړي یا خپل چې کوم دی یعنی دلر رشتہ داري روا وی تعالی نکاح ورسره نکاح ورسره فن کې هون نکاح ورسره وکړي ما تو ابلکم هغه چې خو وستاسو من النساء د زنانو نه مسنا دو او ثلاثه درې او رباع سلور ګوري چې کوم دی د نکاح اجازه شته وین خفتم بس کچاري تاسو یریږئ الله تعالی انصاف په نکړې شی فواحده بیا یو بوله او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې اختیارمند دي واکداران دي خلاصون استاسو یعنی وینځي ذالک ادنا دا ډیر نږدې الله تعالی چې زیاته وونه کوي وات النساء ورکوي زنانو ته صدقاتهن مہرونه دي وا هغه احکامات بیان شیو د یتیم د مال حفاظت ویم د یتیم د عزت حفاظت دریم ذکر کی مہر د زنانو دا چې کوم نه دا دریم هغه قانون دی ګوړې معاشره کې زنانو د دغه مہرونه ورکوي وات النساء ورکوي زنانو ته صدقاتهن مہرونه دغه نحلتن پډاله توفه کې عین تم نه لكم پس کچریږي په خپل خوشاله باندې پریدي تاسو ته من شین سسیز من دغه نه نفسن د زړه د خوشاله نه سسیز د دغه په خدمت کې فقولو نو خدای غلره هنیئا برکتی مریئا خفتیریدون کې هنیئا مریئا یعنی خفتیریدون کې خو برکت نه ډکو ولا تؤتوا السفهاء بل سلورم قانون حفظ اموال السفهاء چې بیوقوف لري معصوم دی یتیم دی هغه په سپوږی کې نه ساده دی او چې کوم دی مال ضایع کوي نو دغه د مال حفاظت ولا تؤتوا السفهاء اموال کوي بیوقوف ته سادهګه ساده او تفمخلو اموالکم مالونه تاسو التي جعل الله چې ګرځولې د الله تعالی لپاره قیامن ذمہواری دغه په باندې الله تاسو باندې ذمہوار ګرځولې چې د حفاظت کوي تاسو چې کوم دغه بیوقوف لمر کوي ورزقوه دې طریقه پر کوي من هر دینه یعنی د خوراک اسباب ورته راغلي چې کوم نه برابر وای وقسوم جوړه جامه ول ور کوي د کمال نه وقول وای لهم دې قول معروف او وینا خسته نصيحت ورته کوي وبتلوا یتاما او امتحانو کې په یتیمانو باندې ترغیب دې ازمیه ته چې بالغ شو ورشو بیا به ول امتحان وکړه چې مال حفاظت کول شي کنه او خيار دې کما قلې وای وبتلوا الیتام امتحانو کې به یتیمانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح اگر چې ورسېږي نکاح ته فین انستم یعنی بالغ شو فین انستم پس کچای تاسو د منهم د دین رشدن لا رنی غد اسلام نه د دین او خيارتیا او د رشدن او خيارتیا او خيارو د
دو یعنی مال چې کنده فزول نه خرچ کو فدفعون ورکه الیهم دې اموالهم مالونه دوی ولا تاكلوها مخرج الاسرافا فوزيات بانی د یتیم مال هغه مخرج او بدارن او زر زر خړل سره ان یکبرو د دې یاري نه چې دې برالو شي د دې یاري نه زر زر خړل چې دې برالو شي دې بیا غوړي ما سره حساب کې زر زر خړل دا ګناه من کان غنینا سوچ بے پروا فلیستعفف نزان مکمل ساتي د مال یتیم نه بے پروا مطلب مالدار دی او خپل مال ورسره شته تجارت من کول شي ځان کې ساتل شي او د یتیم مال بالکل بوتي نه ورنه ومن كان فقيرا سوچ غریب فلیاکل بالمعروف نو دې نه په خیر طریقه باندې مطلب غریب دی او د سره سامان نشته د یتیم مال ورسره د یتیم مال به تور قرض راوالي په غیر تجارت شروع کی نو ګټه منافع او دارنګ د غری ځان ته دخپي باقي دغه سرمایه په خپل ځای باندې پراته وي بالمعروف مطلب دا دی نو خوري دغه نه په خیر طریقه باندې اذا دفعتم اليهم کله چې ورکوي تاسو دې اموال او مالونه دوی کله چې ورته مال ورکوي نو فاشهدوا عليهم گواهان نیوي په دې باندې گواهان قائم کړئ د کوم ځای ورته دا حواله کوي بیا ځکه دا بیا رسو پکار راځي وکفا بالله حساب او کافی الله حساب کوونکی للرجال نصيب مما ترك في ذم قانون اعطاء الحقوق لاهلها هر یو تا کس ته کوم نه دا حق ورکوي په معاشره کې میراث کې هر یو تند چې کوم نه دا حق ورکول للرجال د بار د سړو نصيب حساب مما سره ترکل والدان چې بریخي والدین دته ولقربون رشتہ دارانو وللنساء د بار د خذ نصيب حساب مما سره ترکل والدان چې بریخي والدین ولقربون رشتہ دارانو مما قل دا غمان نه کدوي او کسړو کډی وي چې کوم مال پرې کلک دی غډیر د حق چا په خپل پوره حصہ ده نصیب مفروضه حصہ مقرر کړی شوی پر اساس د الله طرفنا وایز د احسان ترغیب او اذا حضر او کله چې حاضر شي القسمت تقسیم د میراث ته القربان رشتہ داران او یتامى یتیمانان او مساکین او غریبانان فرزقوهم ورکه غیتنا منه دینا فرزقوهم منه یعنی له حکم نساء قاعده چې کوم د اسلام ابتدایي حکم ورسته بیا منسوخ شوی دی یا چې کوم د حکم باقی له مستحب دی په میراث کې چې کوم د میراث تقسیمېدو او غریب راغی مسکین راغی یتیم راغی د دې میراث دغه وسشته نه هو یتیم دی یا غریب دی او راغی هغه له کوم نساء کوي وقول لهم وایي دوی ته قول معروف او نه خسته نصيحت ورته کوي چې یتیمی وليخشى الذين سورنا تقسیم د ذمہ دار وتا وليخشى الذين وديريا کسان لو ترکو کچره پری دي من خلفهم رسول خپل ځان نه ذریه اولاد ضعافا کمزوري بچی ته رسو پاتې کیږي او دغه مال پاتې کیږي نو د وصیت کوي خافوا عليهم چې دوی یریږي په غبانه فاتقوا الله فليتقوا الله يريد الله نه وليقولوا قولا سديدا وې دی وینا د انصاف یعنی وصیت دیږي چې دا مال چې کوم دی زما د اولاد لپاره دوره یې کوي دارنګ چې کوم دی خیرات دي نه دوره ورکړي اول نو وصیت پکار دی ان الذين يقولون اموال اليتامى زورا او المؤمنان تويرا لیکن هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو ظلمن په زیاتی سره انما يقولون یقینا دي اچي کله په خېټو ته نارن ورو يقولون يملؤون خپل خېټه ډکې د ورته وسيسلمون سعيدا زرد چې دنه بشي جهنم ته یتیم مال چې خوري نو ګوي چې د خېټه ته ورچي یوسیکم الله فی اولادکم وصیت کوي حکم کوي الله دا اوس په اولاد مبارک اولاد استاد کی لذکر د پاره د نارینا مثل حظ الانسان په شان د حصے له دوه زنانو چې میراث پاتې شو میراث کې یو سړی د کنده په اندازې د زنانه د دوه حصو یو زنانه چې څومره حصے هغه په دوه باندې باندې نارینه ته ملاويږي وین کول انسان بس چې توی د زنانه او قسنتین فاصله دوه یعنی دوه وی درې وی ولا هن سوسا ما ترک دې لپاره دوه درې ملي دا نه چې پریدي دوه درې مطلب چې ټول ما درې حصے شو درې په کې ته یو ده او دوه درې په کې ته دوه جوړیږي دوه حصے به کوم دی ډول کولی کی ایو حصہ به کوم نه او باقي به سبب وین کانت واحده تن چې تر زنانه یو او نور وارثان ورسره نه فلح النسب دې لپاره نسب دی یعنی کس وفات شو دور ته پاتې شو یا تن مسای پاتې شو یو نو دې لپاره نسب نیمه حصہ مو میراث تا ولی ابویه لپاره د والدینو د دې مړي یکل واحد منهما د پاره د هر یو تندر دوړو نه سودو شپږم حصہ بما دا نه ترک چې پری کان له ورث چې د اولاد وو بیا چې کوم دی د دې مړي پلار امور ته کوم نه شپږم حصہ ملاوي علم یکل له کچته نو د لپاره ولکن اولاد نو ورثه هو ابواه او میراث ورته نه چې کوم نه مور پلار ته اولاد نو او دې مړ شو والدین پاتې دي د میراث ته علی ام سولو سن مور د باندې درې مې سره وین کان له اخوه چې تر دې مړي رونه او خويندې وي فلی امه رونه وو خويندې وي نو فلی امه سودو بیا دا صورت کې مور ته څنګه نه شپږم حصہ ملاويږي
من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصي بها چې وصیت کړی په هغې باندې او دین یا څه قرضوي یعنې چې مړ شو او دارنګې چې کوم دی نو مور یې پاتې شو او وروڼه خویندې پاتې شوې وصیت یې کړی وصیت به ترېنه پوره کړی شي د درېیو حصې نه یا پرې قرضه وه نو قرضه به ترېنه ادا کړی شي باقي مال چې کوم پاتې شو په هغې کې به د مور شپږمه حصه وي آباؤکم وابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون تاسو نه خبر ایهم چې کوم یو د دې نه اقرب زیان دې لکم تاسو ته نفعا په اعتبار د نفع تاسو ته نفع کم یو زیات رسول شي فریضة من الله دا مقررتیا د سورۃ طرف د الله نه ان الله یقینا الله کان دی علیم او حکیم حکمت والا ذات ولکم نصف ما ترک د خاون حساب مال د میراث کې چې کله بیبي وفات شو ولکم استاذ فار نصف نیمه سره مال هغه ترک ازواجکم بکری استاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد کچرینی د دې اولادو بچینو او بیبي وفات شو خاون ته وجه کم دی هغه نیمه حصہ ملاویږي فإن كان لهن ولد پس که چاته ولد وي دپاره اولادو ولکم الربع استاد دپاره بیا څلورمه ده د خاوندان دپاره بیا هغه څلورمه حصه میراث ده مما راسره ترکنا چې د زنانو پرېښي من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصینا چې دې وصیت کې بها په اسره او دین یا څه قرضوي چې وصیت هغه ترې جاري کړی شي او وصیت مال ترې ورکړی شي دارنګې قرضه ترې ادا کړی شوه باقي بانده مال کې وه چې کوم دی نو څلورمه حصه ورته میلاویږي چېرته اولاد یې و ولهن الربع د زنانو دپاره د ښځې حصه اوسو ولهن د زنانو دپاره ربع څلورمه حصه نه مما راسره ترکتم چې تاسو یې پرېږدئ خاوند وفات شو او بیبي پاتې شوه نو دې ته به چې کوم دی څلورمه حصه میلاویږي که اولاد یې نه و اولاد یې و نو بیا به چې کوم دی نو دې ته اتمه حصه میلاویږي ولهن الربع دې لپاره څلورمه حصه نه مما راسره ترکتم چې تاسو پرېږدئ ان لم یکن لکم که چېرته نه وي ستاسو دپاره ولد اولادو فإن کان بس که چېرته وي لکم ستاسو دپاره ولد اولادو فلهن ثمن د دې زنانو دپاره بیبیانو دپاره اتمه حصه ده مما هغه څه نه ترکتم چې تاسو پرېښي من بعد وصیت وروسته د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کړی په هغې باندې او دین یا قرضوي وصیت یا چې کوم دی نو قرضه هغه ترې ادا کړی شي هغې نه وروسته بیا د زنانو دپاره څلورمه حصه وإن كان رجل که چېرته وي یو سړی یورثو کلالة چې میراث وړلی شي د هغه نه میراث کلاله وي میراث وي نه چې کوم دی نو مور پلار شته نه چې کوم دی بچي شته او دی میراث وي د ده نه میراث وړلی شي او امرأة یا یوه ښځه وي میراث وي وله اخون او اختون او دې دپاره رور وي یا خورې رور او خورې وي میراث هغې ته وي چې مور پلار یې نه وي بچي یې نه په ګټه نه د پاسه اصول کې څوک شته نه د لاندې فروع کې څوک شته نه یو لاس شته نه چې کوم دی والدین شته رونه خویندې دي ولکل واحد منهما د پاره د هر واحد د دواړو نه سدس شپږمې سره رورې پاتې شو خورې پاتې شو نو په دې کې چې کوم دی ذکر مثل الحظ الانثیین قاعده نه جاري کېږي بلکې په دې کې به یو شان ټولو ته ورکول کېږي زنانه او نارینه فرق به په دې کې نه د میراث مال د هغه رونو خویندو له ورکول کېږي فإن کانوا پس که چېرته ودي اکثر من ذلک زیات د دې نه یعنې یو دوه نوم بلکې د دې نه زیات وو هم شرکاء فی الثلث نو دوی به شریک په درېیمه حصه د مال کې من بعد وصیت وروسته هغه وصیت نه یوصی بها چې وصیت کړی شوی بها په هغې باندې او دین یو په قرضه باندې غیر مضارین دا د ټولو احکاماتو سره لګي نه مخکې سره چې هر چا له د هغې حق ورکوي ضرر او تکلیف چاته مه رسوئ غیر مضارین په شی تکلیف رسوونکي چاته وصیتا من الله دا حکم دی وصیت دی نصیحت دی من الله طرف د الله نه والله علیم حلیم الله رب العزت هو صبرناک ذات دی تلک حدود الله اكيد دا احکام او دا د الله پوری دی دا د پولی دی او دا د الله احکامات دي ومن یطع الله چا چې تابعداري د الله او پیغمبر د الله داخل وګړي د بابونو ته چې بهیږي به من تحت اعلان دی راغلي د انهارونه هم خالدین همیشه وي پاره کې ذلک الفوز العظیم دا کامیابی لوی ومن يعص الله چا چې نافرمانی د الله او رسول او د پیغمبر د الله ويتعدى حدوده زیات او واولې د پولو د الله نه د الله رب العزت چې کوم مناهي و هغې ته وردن نه شو چې کوم الله منې کړی د الله پولې ماتې کړې او بهر دې ووته بېدیني شروع کړه یدخله الدم نارا داخل به کېدل اور ته خالدان فیها همیشه به په دې کې د دې صورت بېدیني کومه ده هغه دغه د میراث او د یتیم په مال کې چې کوم دی نو هغه انصاف نه کول دننه به کېدل اور ته همیشه به په دې کې د ده لپاره به عذاب مهین عذاب سپکوونکی واللاتي یأتین فاحشة درېیم اوومه چې کوم دی نو قاعده د معاشرې د سمولو صد باب الفحشاء د بېحیایۍ لارې بندول واللاتي هغه زنانه یاتینه چې راتلې وکړل فاحشة د بېحیایۍ کار ته زنا یې وکړه من نسائکم د زنانو ستاسو نه فاستشهدوا علیهن نو مقرم نو ګواهان راولئ په دې باندې اربعة څلور تنه منکم ستاسو نه څلور ګواهان به پې اول کې کوم دی نو هغه رامخې ته کړئ پس به هغې له سزا ورکولې کېږي فإن شهدوا بس که چې دې ګواهي وکړه فامسکوهن نو بند کړئ دوی لره فی البیوت په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې چې وفات کړي دره مرګ یعنې مرګ پرې راشي
ومړه شي. دا چې کوم دی د سورة النور نه مخکینی حکم دی، اول حکم دا راغلی و. او یجعل الله یوګرځي الله د دې لپاره بله سزا. نو دا اولنی حکم په اسلام کې چې زنانه زنا وکړي نو دا به چې کوم دی په کور کې بندولی شي، عمر قید سزا وه. او یجعل الله لهن سبیلا، دې کې د سورة النور حکم ته بیا اشاره ده چې دا بیا منسوخ شو. د دې حکم منسوخ شو او رجم حکم بیا راغی. د رجم حکم چې کوم دی منسوخ التلاوت دی، خو باقیت الحکم دی، هغې تلاوت منسوخ شوی دی، خو حکم اوس هم باقي دی چې رجم به ورکولی شي. او یجعل الله یوګرځي الله لهن د دوی لپاره سبیلا سلارو واللذانې نارینهو چې کوم دی نو بدکاري بېحیایي کار وکړو د هغوی دپاره چې کوم دی نو صد باب الفحشا واللذانې هغه دوه نارینه یاتیانې چې راتلی وکړو ستاسو نه دې ته منکم ستاسو نه فآذوهما تکلیف وله ورکئ. آذوهما تکلیف وله ورکئ، سزا وله ورکئ. اوس دا سزاګانې کومې دي نو هر امام چې کوم دی ځان له سزا بیان کړله د دې. بعضې وایي چې د غر نه یې راورغړوئ، بعضې وایي چې دیوال یې پرې راورغړولی شي. دارنګې حدیث کې خو تر دې پورې راغلي چې قتل یې کړئ دواړه. نو دا چې کوم دی نو دې له به سزا ورکولی شي. فإن تابا نو که چېرته توبه یې وسته واصلحه او عمل خپل درست کړو فعارضو نو مخکې نه واړوئ. ان الله یقینا الله رب العزت کان توابا توبه قبلونکي رحیما مهربانه ذات. انما التوبة ترغیب د توبې ته او بیان د شرایطو د توبې. انما التوبة یقینا قبلول د توبې علی الله په الله باندې للذین دپاره د هغه کسانو دي یعملون سوء چې هغوی عملونه کوي بد او بجهالت په ناپوهتیا باندې. ناپوه دي، ناپوهتیا د وجې نه چې کوم دی د ګناه کارونه کوي او بیا چې کوم دی هغه دعا غواړي او دارنګې چې کوم دی معافي غواړي، توبه وباسي نو الله به یې قبلوي. ثم یتوبون بیا یې توبه وباسي من قریب سمدستي، من قریب د نږدې نه مطلب ګناه د څنګه وشو نو ډایرکټ توبه وباسي. واولئک دا خلک یتوب الله مهرباني وکړي الله علیهم په دوی باندې. وکان الله علیما حکیما، او دی الله علیما پوه حکیما حکمت والا ذات. ولیست التوبة زورنا هغوی ته چې هغوی خلاف کوي د احکامو د الله، توبه نه وباسي هغوی ته چې کوم دی نو حکم. ولیست التوبة نشته په الله باندې قبلول د توبې للذین دپاره د هغه کسانو یعملون السیئات چې کوي د ګناهونو کارونه، د ګناه کار کوي توبه او بیا چې کوم دی نو راګرځي نه په ژوند باندې توبه نه وباسي، خو چې کله ځان قدم کې فرشتې وي نو بیا توبې وباسي. حتی تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت، کله چې حاضر شي او تند دوی ته مرګ نو قال بیا وایي اني تبت الآن زه اوس توبه وباسم. د زرقدن فرشته یې ولید او بیا وایي زه توبه وباسم نو الله وایي نه دا اوس نه قبلېږي. وللذین او نه دا کسانو یموتون چې مړه شول وهم کفار هم دي او کافران د حالت د کفر باندې د دنیا نه لاړل. اولئک دا خلک چې اعتدنا تیار کړي موږ لهم د دوی لپاره عذاب الیم عذاب دردناک. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم، اتم قانون او قاعده د وړې معاشرې لپاره عدم ایراث النساء، چې د زنانو نه مال میراث مه جوړوئ. چې خاوند وفات شو هغه بیا تاسو نه میراث په شان ته باخ کنه سب کې باخ کا خاندان کې دنه یو بل ورکوي، هغه خپل خواهی ته نه پرېږدئ. یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو لا یحل لکم ندی روا ستاسو دپاره ان ترثوا النساء، دا چې په میراث کې اوسئ ښځو لره کرها په زوره. چې وفات شي نو اخ که کور کې بنده کړي او په اخ که خاندان کې وګه چاته چې ودېږي نو ډېره ښه ده، کنې دلته به ناست دی زور به چلی نو دغه زور نه چې کوم دی شریعت منه راوستې ده. ولا تعذروهن وبندول دي لره لتذهبوا، دې لپاره چې تاسو لاړ شئ ببعض دې لپاره چې تاسو ترې واخلئ ببعض ما بعضې هغه مهرونه او هغه مالو آتیتموهن چې تاسو ورکړلې، بندوي او تکلیف ولا ورکوي او مہر او هغه مال چې هغې سره دی هغه ترې واپس اخلئ. الا یاتینا بفاحشة مبینه، مګر دا چې راتلونکي په بېحیایۍ ښکاره باندې یعنې بدزباني بد اخلاقي وکړه یا چې کوم دی نو اخلاق یې ښایسته نه دي نو بیا یې لرې کړئ. وعاشروهن بالمعروف، معاشرت کوئ د دې سره په ښایسته طریقه، ژوند ورسره تېروئ په ښې طریقه. فإن کرهتموهن، پس که چېرې تاسو بد ګڼئ دې لره فعسا نو نږدې ده ان تکرهو چې تاسو بد بګڼئ شیئا یو څیز ویجعل الله وګرځي الله فيه په هغې کې خیر کثیره، ایښې وایي الله په هغې کې ډېر خیر. نبي علیه صلات وسلام فرمایي خیرکم خیر لاهله، غوره په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه د خپل اهل او عیال لپاره غوره وي. نو نږدې ده چې یو څیز به تاسو بد لګي الله وایي په هغې کې به چې کوم دی الله رب العزت ډېر خیر وي. وإن أردتم استبدال زوج، د مهرونو نه سپارلو تاکید او په هغې کې چې کوم دی نو زجر و، تاسو مهرونه نه سپارئ او بیا چې کوم دی نو بیبیانې دوه کوئ، یو له چې کوم دی نو ډېره ورکوئ نو هغه به ترې بیا واپس نه هلئ، چا له چې څومره مهر مقرر په تاسو غوره وکړو نو بیا به ترې نه هلئ. وإن أردتم که چاہے تاسو اراده لرئ استبدال زوج، بدلولو د یو بیبي مکان زوج په ځای د بلې بیبي باندې، یعنې یوې له طلاق ورکوئ بلې سره نکاح کوئ، یا دوه وکړئ یوې له خو چې کوم دی نو ډېر مهر ورکړلی هغه هغې نه اخلئ بلې له ورکوئ نو دا مه کوئ. وآتیتم ورکړي تاسو احداهن یو د دوی ته قنطارا خزانه، قنطارا یعنې ډېر مال ورکړی په مهر کې، فلا تأخذوه ما اخلئ فلا تأخذون ما اخلئ منه د هغې نه شیئا څه څیز اتأخذونه اخلئ تاسو هغې لره بهتان په بهتان لګولو اسما مبینه په ګناه ښکاره، بهتان په بهتان سره یعنې په هغې باندې تهمت لګوئ
او یاروی یې د دې نه چې شابه دا مهر چې مونږ تا ته درکړی دا واپس راکړه نو هغه مهر دی د بهتان په ذریعه دا غسل نه دي پکار وایس ممکنه ګناه کار باندې دا ګناه دی وکيف وسرنګ تاخذون واخلى تاسو دې لره وقد افضل فتاکي سره رسیدلی دي بعضکم باعث تاسو نه بعض ته مباشرت وکړه دی واخذنا واغست دي بیان من کوم تاسو نه میثاقن علیزا وعده په یعنی د نکاح په وخت کې تاسو چې کوم نه دغه مهر دی له مقرر کړو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تعظیم العشائر چې کوم نه مشران دي او دغه کې داعی عزت کول او دارنګه هغه نکاحونه ذکر کوي چې هغه مؤبد حرام دي همیشه لپاره ولا تنكحوا بنکاح سره مالې ما هغه نکح آباؤكم چې بنکاح سره وسدي تاسو پلارانو مینان نساء د بیبيانو نه د خزونه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې دي شوی دي د جاهلیت کې چې کوم دی د میندو سره نکاحونه کول الله رب العزت چې کوم شو آینده لپاره بخیال کوي انه کان فاحشه و مقتا یقینا دا کار چې کوم دی نو فاحشه ډېر د بهایي دی عقلن دا خبره ډېر د بهایي ده او مقتا د غصې خبره ده عرفن یعنی عرف عام رواجم چې کوم دی د خلاف دی عقلم د دې تبدوي او عرف او رواجم دې تبدوي شرع ورتم بدوي انه کان فاحشه یقینا دا د بهایي کار دی او مقتا د غصې الله وسکي دا کار بچی چاو کو یعنی چا بچی خپل مور سره نکاح وکړه په دغه کې په زمانه د جاهلیت کې هغه کس ته وي مفتی وي ساء سبیلا ډېر بدلار ده حرمت علیکم امهاتکم ابدی محرمات ذکر کوي چې همیشه لپاره کمی زنانه حرام دي حرمت حرام کړی شوی علیکم تاسو باندې امهاتکم نکاح کول د میندو سره او بناتکم د لونو سره او اخواتکم د خويندو سره وعماتکم د سره تروریانو سره وخالاتکم د ماجیګانو سره وبنات الاخ درویرو سره وبنات الاخت د خرزو سره وامهاتکم اللاتي ومن تاسو هغه ارزانکم چې تاسو ته پیدا کړی شو دوی درکړي یعنی تاسو رضای مين دي د اسلام نکاح حرام ده واخواتکم من الرضاعات او خويند تاسو د رضاعت یعنی چې کوم زنانه تاسو پیدا کړی دي رضای مور د تاسو دغه لونم تاسو چې نه حرام دي او امهاتکم من نساء امهات نسائکم دارنګ چې کوم دغه بیند خو تاسو یعنی هغه واخی وربایکم اللاتي ودارنګ پر کټه تاسو هغه فی حجورکم جستاسو په جولو کې من النساء کوم د خصوص نه یعنی کونډه چې کوم دي د سره نکاح په دغه سره چې کوم دي دیم خاوند کوم اولاد راغی کوم بچی دي او جنکای دي نو دغه سره نکاح چې کوم دي خاوند لپاره هغه ځوان ده اللاتي هغه خزي دخلتم بهن تاسو سره مباشرت کړي وان لم تكونوا بس کجرتنه تاسو دخلتم بهن تاسو سره مباشرت نکړي په نفس نکاح باندې دان حراميږي فلا جناح علیکم نشته به تاسو باندې ستنسیا او سکونه مطلب کوم مباشرت نشي او مخکې چې کوم دی هغه زنانه سره سپ نکاح شو او طلاق ولا ورکړي شو بیا دوباره دغه چې کوم په جولای کې اولاد دی یا دغه چې کوم برکټای ور سره او دغه ور سره لونه دغه سره نکاح بیا جایز دی وحلائل ابنائکم دانګین سره حلائل حلال د زامن تاسو یعنی چې کوم سره تاسو زامن ودونه کړی دغه سره نکاح حرام ده وحلائل ابنائکم انګین تاسو الذين غزامن تاسو انګین دي تاسو زامن خو هغه زامن من اسلامکم تاسو شاګان نه مطلب چې خپل سکه زامن دي داخلي داغه نه چې کوم ته بخله باندې سید ولای نیولې لکه نبی له صلوات والسلام د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم نه هغه ته بچي ویلو خو داغه بیبي چې و زینب هغه طلاق کړ والله رب عزت د رسم رواج د ماتولو لپاره نبی له صلوات والسلام ته داغه سره نکاح حکم وکړ داغه سره نبی له سلام نکاح وکړ ځکه چې عربو په چې کوم ته بخله باندې زوی وګن دا همیشه زوی دا د بیبي داسې حرامه ده لکه څنګه چې خپل بچي بیبي حرامه ده الله رب العزت من اسلامکم چې کوم خپل ځامن دي وان تجمو دا چې تاسو جمعواله او کبین الاختیارکم بیا د دوه خويندو کې دام حرام ده په نکاح کې به یو نکاح کې دوه خويندې راجمع کیږي یو سړي چې کوم نه هغه دوه خويندې دواړه چې کوم نه په خپل کې خويندې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شي جاهلیت کې سوق شو ان الله یقینا الله کان غفور رحیم دې بهنه کوونکی رحیم مهربان